بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د تاریخ د کتابو مطالعه کولو د پاره چند بنیادی اصول مخکې موږ ذکر کړي وو. هغه بقایا اصول به ان شاء الله تعالی نن ذکر کوو. هغه نه وروسته به بیا د تاریخ چې کوم معتمد مستند کتابونه دي او چې غیر معتمد غیر مستند کتابونه دي هغه به ذکر کوو ان شاء الله تعالی. دا اصول بنیادی اصول دي. د هر فن د مطالعه کولو کتلو زده کولو خپل یو طریقه او اصول دي. د تاریخ د کتابو مطالعه کولو څخه مخکې که دغه اصول په پام او فکر کې ډیره فایده به ان شاء الله تعالی وکړي. ځکه نفس د کتاب مطالعه کول خو مقصود نه وي، د کتاب سره د مطالعه سره نور شیان هم ضروري دي. د کتاب پیژندنه، تاریخي روایاتو پیژندنه، د کتاب منهج، د مصنف منهج او په معتدل انداز باندې مطالعه په لږ وخت کې ډیر اخذ د کتاب وسه نور داسې شیان. هغه اصولو کې اتم نمبر دا دی چې پر بعضې مورخینو د تاریخ کتاب یې لیکلی پر هغه یو رنګ غالب وي. هغه یا د خپل عهد ستاینه ډیره کوي، د خپلې زمانې یا یې هجوه کوي مثلا، یا د مخصوص مقاصدو دپاره اعلی کاري دا کتاب یې د یو خاص مقصد دپاره لیکلی په هغه زمانه کې، یا د یو خاص نسل تهذیب سره محبت ډیر لري یا ورسره عداوت لري. اوس چې مطالعه والا هغه کتاب ګوري پر هغه باندې هغه اثرات کوي چې په کم نیت باندې هغه تاریخ کتاب د سیرت و سوانحو کتاب لیکلی دی. مثلا لکه اوس پارس والا دا د ایران حضرات صحابه کرامو سره دوی بدزونه دي، ځکه چې د دې د زرونو کلونو امیریت و بادشاهي صحابه کرامو د اسلام پر قدمونو باندې ورختمه کړه. هغه د مجوس حکومت یې د اهل مجوس حکومت یې د اسلامي حکومت یې ویسه جوړه کړه، دوی یې تابع وګرځول. په دا وجه باندې باره دغه طبقې د اهل بیت سره د محبت کولو په بانه سره چې موږ خو د اهل بیت سره محبت لرو، د حضرات صحابه کرامو داسې تاریخ مرتب کړي چې تاریخ خو مرتب نه بلکې مسخه یې کړي. دی خو هغه بدزبني په هغه وجه باندې لري، برانو تاریخ هم پر دغه بنیاد باندې دی. یا اهل مغرب والا چې د ظهور اسلام څخه مخکې دی په تورې تیارو کې وو، د اسلام په برکت سره یې څه شعور ورته میلاو سو، هغه کم افواهات چې وو هغه ته عباره د خبر درجه ورکړه، ځکه په دې کې خو د توثیق رجال نسته، بغیر د رجالو یا تاریخ مرتب کړي. کتابونه سته په دا موضوع کې، د ګولډ زهیر کتاب دی، د مارګولیت کتاب دی، د محمد په نامه، د سخاو په نامه باندې کتاب دی، د نول دی کې مستر پامر. دا کتابونه بس د غلط فهمیانو، تعصب، جهالت یڅاغه بس دغه شان څخه جوړ. د دوی برعکس اسلام و مسلمانانو دنیا ته د تحقیق و توثیق رجال داسې فن ورکړي چې حق د باطل څخه په جلا کیږي، په معلومیږي. داسې اصول، ضوابط، قواعد ائمه وضع کړي دي، هغه ښوولي دي چې په هغه سره بیا په هغه تر سره د اسلام و مسلمانانو و نورو مذاهبو جلاوالی راځي، چې زموږ تاریخ د مجهولو ګمراه رواتو راویانو څخه نه دی جوړ، نه پر افواهاتو بنا دی، بلکې لوی محققین پر تیر سوي دي، خپل اصول قواعد لري. او نمبر اصول دا دی چې د تعمیر او تعمیر نو په فتنه کې په دغه نامه چې کوم کتابونه لیکل سوي او غیر مسلم یا مستشرکینو لیکلي د هغه څخه ځان ساتنه پکار ده. مثلا دغه مطلب دا دی چې د تحسین حاصلولو دپاره دلکشه، تسلي بخش خبرې او داسې مضامین او عبارتونه دی په د خپلو کتابو کې ذکر کوي چې هغه د دین اسلام سره په ټکر کې د هغه بیانول، کتل، مطالعه کول دا ټوله بد اثر لري. مثلا د تعمیر نو په فتنه کې مبتلا کسان کله حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها پر نکاح باندې اعتراضات کوي، 8 اعتراضات په کتابو کې پر کړي، انګریزي، په اردو، په عربي کې دا کتابونه شته. کله د احادیث پر ذخیره باندې اعتراضات کوي، نعوذ بالله. کله حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه باندې چې 15,000 څخه زیات روایات په څه وجه باندې د کړي دي، دا خو مقصد یې تنقید ولو. او کله پر پوره اسلام باندې چې د اسلام تعمیر نو په کار دی، او کله باید دا وایي چې مثلا هغه اقوال باید ختم کړل شي چې د عصر حاضر د عقل مطابق نه دي. دغه رقم خبرې او مضامین په د خپلو کتابو کې لیکي. او لسم نمبر اصول دا دی چې هر کتاب که څوک وایي لیکي هغه په شت توجه قلبي سره رسوخ سره د هدایت د دعا انسان ووایي، ځکه چې په مسند احمد کې روایت دی، په روایت په آخر کې دا دی
چې د قیامت د علامات څخه یوه علامه دا ده چې قلم به عام سي، د قلم چلول به عام سي. په دا پرفتن دور کې دا ډیر لوی استقامت دی چې بنده د زبان او قلم د زبان د ژبې او د قلم د فتنو څخه خپل ځان وساتي. د تحقیق او مطالعه پر دې طرز او بنیاد باندې وکړي چې نه خپل ذهن منتشر سي او نه د نور خلکو نظریات او افکار ورګډوډ کړي. ځکه د دجال فتنه چې ده هغه په مادیات سره نه کیږي، په روحانیت سره کیږي. په دا وجه باندې به حضرت مسیح علیه الصلاة والسلام راځي چې نوم یې روح الله دی، حضرت عیسی علیه السلام. نو تر ظاهري کتاب او معلوماتو پورې محدوده کېدل نه دی پکار. د تزکیې نفس لپاره تزکیې نفس ته متوجه کېدل پکار دی. د اهل الله سره تعلق جوړول یا نیک مشاور درلودل یا نیک صحبتونه کول او د هر تاریخي کتاب کتلو څخه مخکې د یو با استعداد عالم څخه چې په مطالعه کې ښه مهارت لري د هغه څخه معلومات کول ضروري دي. 11 نمبر اصول دا دی چې د مستشرقینو کتابونه یا د دوی څخه د متاثره مصنفینو کتابونه مطالعه کول دا نقصان لري. ځکه مسلمان ته پکار ده چې د تاریخ اسلام، تاریخ صحابه او تاریخ د اهل بیت، تاریخ د شخصیاتو باندې د هغه کتابو مطالعه وکړي چې هغه مستند، معتمد، صحیح العقیده مسلمان مؤرخ مصنف لیکلی. لہذا د مغربي مصنفینو کې کتب یا د هغوی تراجم چې دوی ترجمې کړي د کتابو د انګریزي څخه اردو ته یا مثال بل زبان ته کړي، هغه ترجمې کتل هم نقصان کوي. یا مصنف په خپله مغربي نه وي بلکې مغرب زده وي، د هغوی څخه متاثره وي، د هغه کتابو مطالعه کول هم تاوان کوي. مثلا د حضرت عمر رضی الله تعالی پر تاریخ باندې مسلمانانو محدثینو کتابونه لیکلي دي، هغه کتابونه چې مطالعه سي. مستشرقین هم کتابونه ورباندې لیکلي. د عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه د سلطان صلاح الدین ایوبی پر سوانح او تاریخ باندې مسلمانانو محدثینو کتابونه لیکلي دي چې هغه کتابونه وکتل سي. دا چې مستشرقین ورباندې لیکلي دي معلومه خبره د مستشرقینو مطلب او مقصد هم دا دی شکوک او شبهات مسلمانانو ته پر د خپل اسلام دین کتابو احادیثو پر ذخیره باندې ورپیدا کول. او 12 نمبر اصول دا دی چې د علما د تاریخ چې کوم علما دي د هغوی قواعد او ضوابط پیژندل ضروري دي. مثلا د مصنف په اسلوب څه دی په کتاب کې، په تاریخي روایاتو بیانولو کې د ده طریقه کار څه دی. مثلا حافظ ابن کثیر رحمه الله په تاریخ ابن کثیر کې چې مخته بیا موږ کلام ورباندې کوو ان شاء الله تعالی البدایه والنهایه شي. د امام طبري رحمه الله مشهور کتاب تاریخ طبري په هغه کې د صحیح روایاتو ذکر کولو او داسې روایات چې هغه ضعیف روایات یا واقعات د هغه څخه د اعراض کولو شرط حافظ ابن کثیر رحمه الله ابن طبري رحمه الله ابن طبري رحمه الله نه دی لګول، بلکې د دوی یو خاص طرز دی، یو خاص طریقه ده چې دا دواړه حضراتو د خپلو کتابو په مقدمو کې بیان کړي دي. حافظ ابن کثیر رحمه الله د البدایه والنهایه په د اول جلد په د اولو صفحاتو کې فرمایي چې دلته موږ اسرائیلیات نه ذکر کوو. د تاریخ ابن کثیر د نورو کتابو خلاصه ده د البدایه والنهایه او ډېر ښه چانبین یې کوي، چاڼ یې کوي. حافظ ابن کثیر رحمه الله چې مشهور امام دی، مفسر، محدث، نو مطالعه کول والا چې د تاریخ هغه کتاب مقدمه وګوري بس کتاب ورمعلومیږي چې د دغه کتاب هغه قواعد و ضوابط د مصنف په هغه طریقه کار په تاریخي روایاتو بیانولو کې څه دي. او بعضې مورخین بیا دا رقم دي مؤلفین چې هغوی څه ضابطه او قواعد نه لري، د کتاب په شروع کې مقدمه نه یې لیکلې، د تاریخ کتاب دی بس. او 14 نمبر حضرات صحابه کرام معصوم نه دي، نه د معصومیت دعوه موږ کوو نه لیکن پر عادل کېدلو باندې د ټول صحابه د ټول امت اجماع ده. د عدالت او نه معصومیت تر مابین څخه فرق شته. نو د صحابه کرامو د ښو تذکره کول او کومه خطا او سهو واقعات او حالات د هغوی څخه اجتناب پر هغه باندې سکوت دا واجب دي، ضروري دي. حضرات صحابه کرامو پر خطا او سهو باندې بیا غږېدل او بیا په هغه کې بحث کول، بیا پر هغه باندې مجالس کول دا ډیره د خطرې خبره ده. امام ابي زيد القيرواني رحمه الله لیکي والامساك عما شجر بينهم وانهم احق الناس ان يلتمس لهم احسن المخارج ويظن بهم احسن المذاهب. او دا رقم مشهور امام علامه ابن دقيق العيد رحمه الله فرمایي وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه
وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا لأن الثناء عليهم من الله سابق وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل والمشكوك والموهوم لا يبطل المحق المعلوم. علامه آمدي رحمه الله لیکي چې ډېر ښه کتابونه یې لیکلي دي. والواجب أن يحسن الظن بأصحاب الرسول وأن يكف عما جرى بينهم وأن لا يحمل شيء مما فعلوه أو قالوه إلا على وجهة الخير وحسن القصد وسلامة الاعتقاد وأنه مستند إلى الاجتهاد. او علامه آمدي رحمه الله د عبارت په پای کې لیکي وأن أكثر ما ورد في حقهم من الأفعال الشنيعة والأمور الخارجة عن حكم الشريعة فلا أصل لها إلا تخرصات الأهواء وتصنعات الأعداء. او بیا علامه آمدي رحمه الله فرمایي وایي چې کوم روایات ثابت هم دي د صحابه کرامو په باره کې د تاریخ په کتابو کې راځي یا په نورو کتابو کې په هغوی کې د شک شبهې ګنجایش هم نه وي داسې روایات نو په هغه روایاتو کې ته یو ډول تاویل وکړه چې څنګه کېدلی شي ښه تاویل ورته ولټوه. که تاویل ممکن نه وي نو خاموشي خو به کولی شي. خاموشي اختیارول لازمي دی واجب دی او دا اعتقاد درلودل لازم دی چې د دغه روایت خو سم تاویل ستا زه نه په پوهېږم ما یې تاویل سم نه وکړي. او 14 نمبر اصول دا دی چې بعضې مورخینو مصنفینو د اهل بیت سره د محبت عقیدت دوستی د نعرې کولو په وجه د دعوې کولو په وجه باندې داسې فضایل مناقب د ځانه جوړ کړي دي داسې روایات واقعات منګړت واقعات و روایات دا په کتابو کې درج کړي دي چې هغه غواړي تحقیق و تدقیق هغه په تنقیدي نظر مطالعه کول غواړي. او په دا وجه باندې ائمه د اهل بیت دا خبره ډیره کوي. حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ فرمایي انا اهل بیت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. نو د دغه رقم منګړت خود ساخته روایات او واقعات او فضایل څخه چې د اهل بیت په باره کې هغه هم په ښه نیت باندې دوی نه دي لیکلي دوی په دغه نیت لیکلي دي چې مسلمانان هغه اصلي تاریخ نه وګوري دغه زموږ دا چې کوم د ځانه مو جوړ کړي دي دا وګوري دا مطالعه کې د دې څه متاثره شي. د دا پر ځای باندې د محدثینو ډېر ښه کتابونه شته د مسلمانانو مورخینو ډېر ښه کتابونه شته. دا چند اصول موږ په مختصر انداز باندې یاد کړو چې دا ډېر اهم او بنیادي اصول دي. د مستشرقینو کتابونه ترجمې پر سیرت و سوانحو پر تاریخ باندې چې کوم کتابونه لیکلي دي او روافضو چې کوم کتابونه لیکلي دي پر تاریخ باندې یا اهل بیت پر فضایلو او مناقبو باندې کوم کتابونه لیکلي د هغوی څخه اجتناب پکار دی او دغه اصول په پام او فکر کې نیول پکار دی. دا بنیادي اصول دي. ان شاء الله تعالی چې کوم معتمد مستند کتابونه دي هغه به موږ ذکر کوو ان شاء الله تعالی لکه حافظ ابن کثیر رحمه الله امام ابن طبری رحمه الله کتاب دا رقم نور کتابونه چې کوم معتمد مستند کتابونه دي.